د ځوان کوکي خیل اتحاد مشرتابه زه ډېر زیات مشکور یم چې موږ له دا عزت راکړو، موږ ته دا بلنه راکړه چې د خپل کام سره دلته مخامخ شو، یو څو خبرې وکړو. زه مبارکي وایم دا نن چې کومه کابینه منتخب شوې ده د ټولو ملګرو ته، او بیا په دې حال کې څونه چې مشران ناست دي، د بار مشران دي، قومي مشران دي، سیاسي مشران دي، ستاسو ټولو په اجازه زه نن چې رالم ما یقینا تپوس پیل وکړو ملګرو سره د ځوان کوکي خیل اتحاد په د تنظیم پیله ځان پوهوو چې د دې تنظیم ډانچه څه ده، په کومه طریقه د دې الیکشن کیږي او په کومه طریقه دا کابینه منتخب کیږي. نو ملګرو مې دا تسلي وکړه چې یو جمهوري پروسس دی او هر کال په دې کې چې څونه ممبران دي هغه د یونټ نه والا تر د کابینټ کور کمیټي او د کور کمیټۍ نه پس بیا د فاینل چې کومه دلته د دې مرکزي کابینه ده د دې د الیکشن پورې باقاعده یو ډېر جمهوري پروسس دی. او دا یې وویل چې کوم صدر یو ځل وټاکل شي نو کم از کم د راتلونکي ټینور پر هغه باندې بندیز هغه نه شي. زما په خیال د کومو ستونزو سره چې موږ مخامخ یو، دا کوم عالمي او قومي استعمار چې دلته قابض دی، په یو رنګ په بل رنګ خپلې پروژې راوړي دلته او د هغې پروژو دپاره بیا زما وینه تویږي، زما د وسایلو احتسال کیږي، نو د هغې مقابله موږ همدقه شانتې په یو جمهوري سوچ او په جمهوري تنظیم باندې کوی شو. نو زه ستاینه کوم د دې ملګرو د دې هڅې او د دې ټول سیاسي عمل چې د تېرو شپږو کالو نه دي په دې خاوره باندې شروع کړی دی. بیا ورسره یو بله ډېره داسې پازیټیو خبره چې هغې زما په خیال زموږ معاشرې ته ډېر زیات ضرورت دی چې دلته په دې تنظیم کې د دې سره د هر یو سیاسي فکر ملګري شامل دي او د خپلو نظریاتو سیاسي نباره په یو څو ټکو دلته دي راغونډ شوي دي. د دې شي ډېر زیات ضرورت دی. موږ سیاسي نظریه بیخي د مذهب په حساب وګڼو او په هغې کې که موږ سره څوک معمولي اختلاف لري نو بس هغه بیا زموږ دشمن شي، هغه سره بیا ناسته ولاړه او هغه سره مکالمه قدر هم نه کوو. دغه شانته فورمونه چې کوم دي، دغه شانته تنظیمونه، په دې کې به ظاهره خبره ده چې په یو ځای د مختلف نظریاتو سیاسي ګوندونو سره تړون لرونکي خلک کینی، نو هغه به یو بل سره کینی، مکالمه به هم کوي، هر سړی به راځي خپل دلیل به هم پیش کوي. د دې شي زموږ د معاشرې ته ډېر زیات ضرورت دی. او بیا په د موجوده حالات کې چې سیاست حقیقت ته دی چې دومره مضبوط ګزارونه پې کېږي چې سیاست یو ډېر لوی ګناه ګرځېدلی دی. په دغه شانته حالاتو کې سیاست کول د کام دپاره د کول، د کام د ښېګړې دپاره کول، د امن دپاره کول، د سوکالۍ دپاره کول او د هغې عالمي منصوبو، د هغې ګریډ ګیم، د هغه عالمي استعمار د ډالري جنګونو مقابله کول، دا زما په خیال په دې موجوده وخت کې د ټولو نه لوی جهاد دی او موږ ته په حیثیت قوم د دې شي ضرورت دی. په دې موجوده وخت کې دا اوس چې کوم کرایسس، دا اوس چې کوم عالمي جنګ د خاورې ته راغلی دی، د دې مقابله زما په خیال مونږه خالي په سیاست کوی شو. ما مخکې ډېر مخکې ځکه چې دا د نن ورځې کیسه خو نه ده، دا خو پاکستان چې جوړ شوی دی د دې مقصد دپاره جوړ شوی دی
چې په دې خاوره به یو داسې ریاست وي او هغه ریاست په بیا دا عالمي پروژې چې کوم دي دا به دلته په دې خاوره باندې عملي کوي او د هغې دپاره به دا خاوره د پښتونخوا وطن استعمالېږي. نو هغه د شاعر نوم رانه هېر شو خو هغه په هغه وخت کې ویلي و چې کیسه د بربادۍ وه خو موږ ونه پوهېدلو چې راغله نو خیبره تر اټک ورسېده. د اټک نه خو نه وه راوړي چې راغله نو خبره تر اټک ورسېده او نصیب چاته قلم چاته کتاب په لاس کې ورکړو خو زما د بچي برخه د ټوپک ورسېده. دا حقیقت دی چې کوشش ټول دا شوی دی. نن ګوره زه یو سیاسي ورکر چې زه ګرځم په دې ټولنه کې نو کوشش کوم چې په خپلو د نظریاتو په بنیاد خپل سیاسي ملګري پیدا کړم. په ډېرو ځایونو کې به کامیاب شو، یو پیدا کو، دوه پیدا کو، پنځه پیدا کو، لس ملګري خو څه نه څه ملګري پیدا کو. اوس سټیټ غواړي، یو ریاست غواړي چې زه د خپل سوچ فکر دپاره ملګري پیدا کول نو هغه دپاره څونه دا څه ګرانه خبره ده. ما پرون څه ملګري راغلي وو د وزیرستان چونکې هلته هم مورلس هم دا حالت دی. هغه خبره کوله چې کله په د مازدیګري کې دا ماشومان کرکټ یا فوټبال کوي نو په دې وخت کې دا ملیټنټس لګیا وي ورسره خوا و شا کې خپل ټریننګونه هم کوي او خپل کرتبونه او خپل چې کوم حساب کتاب دی هغه هم کوي. وخت ورته هم هغه خوښ کړی دی چې په کوم وخت کې ټول دا ځوانان او دا نوی نسل راوځي، څوک کرکټ کوي څوک فوټبال کوي، نو په هغه کې خامخا په دې کچه ذهن دا کیسې ډېر زیات اثر کوي، دا کرتبونه ډېر زیات اثر کوي. نو چې په سلو کې 5 کسان هم ځان طرف ته اټرکټ کړي د خپل کار وکړو. د هغه 5 کسانو نه چې بیا دې کوم کار اخلي نو هغه ټوله معاشره پې ډیسټیبلایز کوي. دا کار روان دی او ډېر په تیزۍ سره روان دی. دا د دهشتګردۍ دا کیسې چې کومې دي داسې خبره نه ده چې دا یو خودرو تحریک دی او په خپله راپاڅېدلی دی. د دې مشرتابه زه دا ورته وایم که چېرې تاسو یو ټرک ورکړي چې دا ټرک ورشه کراچۍ ته ورسوه، زما په خیال په دې کې به دومره اهلیت هم نه چې دې دام بغیر تپوسه کراچۍ ته یا لاهور ته ورسوي. پاته خو دونه غټ تنظیم چلول او بیا دونه زیات خودکش او دونه زیات قسمه بارود او قسمه سټریټیجیانې جوړول او قسمه پروګرامونه جوړول او دونه لوی تنظیم او مسلط تنظیم او بیا د هغې ته څونه لاجسټیک حساب کتاب. مطلب په دې خبره اوس ماشومان هم نه دوکه کېږي، خو بیا هم سره د ټول پولیټیکل اویرنس چې یو ځل سټیټ غواړي اکثر د پاکستان په د بین الاقوامي په د ملکي لیول په د سیاست کې خلکو سره کینو نو هغې دا خبره کوي چې نو خو تاسو ځای ورکوئ، نو خو تاسو هلکان دا خودکشي چې کوي څوک یي، دا حملې چې کوي څوک یي. زمونږ دلیل دا یي چې که د برطانیې ریاست وغواړي دا څومره زور چې ته په وزیرستان او په خیبر او په تیرا کې د دې بدامنۍ لپاره لګوې، که دونه سپیس د برطانیې او یا د امریکې حکومت وغواړي نو زما په خیال کاري غواړي چې زه د نیویارک ماحول خرابول غواړم او دغه شانتې حالات جوړول غواړم. زما په خیال مونږ تاسو خو بیا هم لا ډېر مزاحمت کړی دی، هلته کېدای شي د دې نه هم په اسانه وشي چې سټیټ یو کار غواړي نو ولس بیا دونه منظم نه وي، هغه کار بیا خامخا کېږي. نو دا ټول پروجیکټونه چې کوم دي د دې د مخنیوي او د دې د مقابلې لپاره واحده لار زموږ سره سیاست دی چې سیاسي تبلیغ دونه وکړو چې د خپل ځوان نسل خپل لقام او د خپل ټوله معاشره په دې خبره او داسې هم نه ده، په دې کې تر ډېر حده پوره مونږ کامیاب شوي یو. پلان دا نه دی دا چې سر روان دي، پلان دا دی چې د دې نه هم یو 4-5 کاله مخکې دا ټول باقاعده ټول وطن دې خلکو ته حواله کول. خو دا خو د دې ولسي پاڅونونو برکت و، دا د خلکو د مزاحمت برکت دی، دا د خلکو د فعالیت برکت دی، دا د دې په شان د ځوانانو د دې په شان د تنظیمونو برکت دی چې دا خبره اوس هم تر ډېره حده پورې ورته هم کړې ده. همدغه زمونږ د بقا لاره ده
او زمونږ د بچاو دمدقه یوه لار ده، د دې نه علاوه بله لار نشته. دې سودا کړې ده چې دلته به وینه تویږي، او د دې هغې لول وینه به تویږي چې دوی په خپل کار کوي. ما پرون یو بیان کتلو دا په میډل ایسټ کې سره روان دي، بیا دلته پرون مې یو بیان کتلو د القاعده یو لیډر بیان ورکړی دی چې په سنکیان کې مسلمانانو سره زیاتې کېږي او موږ د دې نه غافله نه یو. د چین حکومت ته په دې خبره باندې ځان پوهېږي. دلته د داعش مشران چې راپاسي هغه د هغې لیډرشپ هم تقریبا دغه شانتې بیانونه ورکوي. دا اوس دلته چې طالب په هر یو نوم باندې دی، سبا بله ورځ په تاسو وګورئ چې هغې به هم تقریبا همدغه شانتې بیانونه راځي. نو زمونږ د پاکستان د ریاست خو پکې خپله دومره څه ده چې دوی پکې ګټې وکړي. دوی د جنګ ټکه اخیسته ده، د یو بلډینګ سره د ټکهدار دونه کاري چې هغه په هغې ټکه کې ځان ته څه نه حساب کتاب پیدا کړي. د پاکستان مثال دغه ټکهدار، نور دا پروجیکټ هم د هر چا دی، د بل چا دی، او دلته مطلب استعمالوي ما وینه پکې زما ته وایي. د دې حالاتو مقابله همدغه سیاسي مزاحمت دی، سیاسي پوهه ده، سیاسي تبلیغات دي چې وګرځي دا ځوانان په کلي کوڅه په کوڅه، او هر یو مشر په دې پوهېږي، هر یو ځوان په دې پوهېږي چې باید د خپل راتلونکي نسل چې په هر صورت چې مونږ کم از کم د دې جنګونو نه لرې وساتو. د جنګ نه کرکه چې مونږ د هر یو ماشوم په سوچ او په فکر کې د دې ذهنونو ته مونږ داسې ورننه باسو چې که د جنګ خبره هم په دې معاشره کې څوک کوي چې په حیثیت قام، په حیثیت معاشره مونږ د هغې نه کرکه وکړو، زمونږ بقا بله لار نشته. او ریاست په لګیا یي، هغه به خپل منصوبې جوړوي. نن چې زه راغلم ملګرو خبره وکړه، عابد بھائی خبره وکړه، خو زه به که تاسو اجازت یې دا یو دوه ټکي په اردو کې ورته وکړم چې دا ځکه چې دوی یو بل کار شروع کړی دی. ایک سہیل افریدی چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے ساتھ ان کی اختلافات کی وجہ سے وہ پوری کی پوری خیبر تیراؤ اور پوری کی پوری ایک قبیلے کے ساتھ وہ ان کی ایک ریشل پروفائلنگ کر رہے ہیں اور جہاز بر کر وہ تیرا لا رہے ہیں تاکہ وہ ایک فرد کے خلاف جو نیریٹو بنانا چاہتے ہیں، جو بیانیہ بنانا چاہتے ہیں، ان صحافیوں کے تھرو ان کو تھوڑی تقویت ملے. میں صرف آپ لوگوں سے اجازت نہیں مانگی، لیکن میرے خیال میں اتنا اعتماد ہوگا. ہم اکثر ریاست پاکستان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ جو جنگی پروجیکٹس یہاں پر سالہ سال سے چل رہے ہیں اس پہ آپ کا کوئی کردار نہیں ہے، تو ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. میں آج یہ اس اسٹیج سے قوم کی نمائندگی پہ یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ پورا کا پورا پروجیکٹ طالبان یا جتنی بدامنی ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہیں. اگر آپ واقعی احتساب چاہتے ہیں تو صرف تیرا پر ہی ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائے، صرف تیرا پر ایک ٹروتھ کمیشن بنائے تاکہ پتہ چلے کہ تیرا میں کیا ہوتا ہے، اس کے کون اگاتا ہے، اسے کون اسمگل کرتا ہے، کون اس کو کہاں پر لے کر جاتا ہے، اور اس کا بینیفیشری سب سے بڑا کون ہے. تو میرے خیال میں قوم یہ مطالبہ کرتی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ غلط پروپیگنڈے کریں، یہاں پر آپ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اسمگلنگ جس قسم کی بھی ہو، چاہے گاڑیوں کی ہو، چاہے چرس کی ہو، چاہے یوریا کی ہو، چاہے چینی کی ہو، چاہے آٹے کی ہو، آپ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. کرتے ہی آپ ہیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک عمل کریں اور اس عمل کے بنیاد پر، اپنے عمل کے بنیاد پر بدنام کسی اور کو کریں، تو وہ زمانہ گزر گیا. یہاں اب لوگ بولتے ہیں،
لوگ دکھاتے ہیں اور لوگ بتاتے ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. یہ ان جھوٹے پروپیگنڈوں سے بنگال میں بھی ہم نے دیکھا. پچھلے دنوں 16 دسمبر تھا, اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ 17 دسمبر کو ڈاؤن میں ایک سٹوری چھپی اور اس کا ہیڈ لائن اس کی یہ تھی کہ نو فائٹ ٹل وکٹری, اس طرح کی کوئی اس کی ہیڈ لائن تھی کہ ہم جیتنے تک لڑائی جاری رکھیں. حالانکہ وہاں پر سرنڈر ہو چکا تھا, 93,000 فوج سرنڈر ہو چکی تھی. تو جھوٹے بیانیوں سے آپ سسٹم نہیں چلا سکتے, آپ کو حقیقتوں کو ماننا پڑے گا. یہاں پر یہ قوم, آپ زبردستی جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ مزاحمت جاری رہے گی, یہ مزاحمت کریں گے, اور یہ اس وقت تک مزاحمت کریں گے جب تک آپ اپنے جو یہ جنگی پروجیکٹس ہیں اس سے آپ توبہ طائب نہ ہو جائیں. سیاسی مزاحمت ہے, ہر رنگ میں, ہر شکل میں یہ جاری رہے گی. میں آخر میں پھر آپ سب کی تشریف آوری کا اور زبان کو کھیل تنظیم کی لیڈرشپ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی, اور دعا گو ہوں نئی کابینہ جنہوں نے آج حلف اٹھا لیا کہ وہ دیبا خپل کمکار دا پارا چې په دې باندې اعتماد شوی دی, دا اعتماد بدی او دا کم مقصد دا کم پروګرام د پاره دا تنظیم جوړ شوی دی, دی به د خپل مرام سر ته رسوي. او زه په اخره کې د افراسیاب خټک صاحب په د یو څو شعرونو اجازت اخلم چې د غم دنیا کې استوګن نه یم, ګل یم از غیده د چمن نه یمه, او ستا د بچیانو په ما ننګ کړی دی, خبره تا نه ګیله من نه یمه. ډېره مهرباني. مهرباني.